سید نن د امیر مقام راتګ مقصد څه و؟ خان وروره هغه خو په ایمرجنسي کې هسې ټلیفون وکړو، هغه زما طبیعت لږ ناسازه شو، څو ورځې لرې ناست هغه دې لندن کې و، د هغې ځای نه ټلیفون وکړو، تپوس یې وکړو چې یاره ما سره شک چې زه خبر شوم زه درشم او زه درځم ستا خواته. نو هغه بیا مازدیګر یې ټلیفون وکړو چې یاره زه درځم. هغه صرف او صرف زما د تپوس لپاره راغلی دلته. بیا صرف دغه پوښتنه لرم چې دې وخت کې ملک کې چې کوم صورتحال روان دي، مل د سمی طرف ته او بعضې داسې طبقه ده چې هغه انتشار پیلاوي، یا دې وخت کې چې په بلوچستان کې دا کم اختر مینګل یا مارنګ بلوچ د دې د کردار ته په کوم نظر ګورئ؟ نو بس زمونږ خو محب وطن خلک دي او څوک چې دې ملک ته نقصان رسوي نو موږ د هغې همیشه مخالفت کړی دی او مخالفت به یې کوو. او موږ خو وایو چې دا ملک ښاد او اباد وي، د دې عوام په خوشحالۍ باندې او انشاءالله د مسلم لیگ په وخت کې ملک د ترقۍ په طرف روان دی، ډېره ترقي انشاءالله را روان وخت کې به تاسو ووینئ. او د هغې یو غټ دغه دا دی چې تاسو وکتل څو ورځې مخکې چې د بجلی قیمتونه ډېر حده پورې دا کم شو او نن چې دی پکې پیکې کې یو تشکر منو شو، یو د خوشحالۍ او را روان وخت کې به تاسو انشاءالله ډېر څه ووینئ. امن به م راځي، حالات به د دې ملک انشاءالله ښه طرف ته روان وي، ځکه چې دا ملک اوس په محفوظ لاسو کې دی انشاءالله. آی خلکو ته څه پیغام ورکوي چې په خپل پوج پسې مسخرې کوي، خبرې کوي، هغه ورسیز دي په پاکستان دننه دي، آیا دا ملک دښمني نه ده؟ نو چې خپل فوج پسې څوک مسخرې کوي یا مخالفت کوي نو دا زه خو د پاکستاني نشم ویلی، نه دا پاکستاني دی، نه دا محب وطن دی، نه دا د ملک خیرخوا دی، ځکه چې دا د نورو ملکونو یا د نورو خلکو ایجنډه دی، خلکو راوړې ده او د هغه چې دی نو هغه مخکې فالو کوي او د دې ملک چې دی نو جرړې د کمزوري کېدو کوشش کوي. په انشاءالله د مسلم لیگ حکومت چې وي، قیادت چې وي، ورکران چې وي، نو موږ به دې چرې هم دې ارادو ته انشاءالله پرېږدو، نه به پکې کامیابۍ ته پرېږدو. ډېره